السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو دوستانو د الله نه امید دی چې تاسو به روغ جوړ یو د صحت پجامه وي الله مو روغ جوړ او د صحت پجامه خاد او آباد لره ملګرو نن مې ستاسو په خدمت کې یو ډالۍ یو تحفه راوړې چې تاسو په دغه باندې خپل شیطان خپل ابلیس هغه مړ کولی شي راځئ چې خپل شیطان ووژنو راځئ چې خپل شیطان هلاک کړو راځئ چې خپل شیطان تباه کړو تاسو به وایي عجیبه خبره د شیطان به څنګه وجنو شیطان خو په نظر نه راځي نو هغه به وجلی کېږي څنګه نو د هغې علاج راځئ چې وګورو حدیث ته وایي حدیث د ابوبکر رضی الله عنه کې راځي وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما فإن إبليس قال أهلكت الناس بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار والنبي عليه الصلاة والسلام فرمایلی دی عليكم بلا إله إلا الله تاسو په ځانونو باندې لا إله إلا الله ویل والاستغفار او استغفار ویل لازم کړئ فأكثروا منهما او دا ډیر وایي فإن إبليس یقینا شیطان او ابلیس اغه سوی قال اغه وای اهلكت الناس بالذنوب ما دا خلق په ګناهونو باندې تبا کړم فاهلكوني بلا اله الا الله والاستغفار خو هغه ز په لا اله الا الله او په استغفار ویلو سره هلاک او تبا کړم ځکه چې دا کلمات داسې دي یو سړی کافر دی العیاذ بالله مرتد شوی دی او هغه کافر دی هغه بی دین دی او هغه دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا سړی څه شو ټول ګناهونه هغه معاف شو شیطان چې کوم دین څومره محنت کړي او څومره کړاوې کړي تکلیف کړي هغه په سین لاو استغفار ویل استغفار دا توبه ده استغفار د توبې الفاظ دي او حدیث کې راځي نبی رسول الله والسلام فرمایي التائب من الذنب كمن لا ذنب له توبه استون کې د ګناه نه داسې دی لکه چې اډو ګناه نه کړي نو هغه ځان له ژوندۍ تبا کړ شیطان د په حد تبا کولو کې خو هغه څه شو هغه چې د استغفار او بخنه وغوښتله توبه وستله نو شیطان په خپل څه شو هلاک او تبا شو راځي چې خپل شیطان هلاک او تبا کو دا حدیث امام ابو یعلا په خپل کتاب مسند ابي یعلا کې باب مسند ابي بکر صدیق رضی الله عنه کې راوړی او د حدیث نمبر دی 136 خو دا حدیث سندن کمزور دی او د دې محقق وی حسین سلیم اسد هغه وی اسناده ضعیف هذا دا حدیث کمزور دی خو بیا په فضایلو کې چلیږي لا اله الا الله ویل استغفار ویل د ډېرو فایدو او د ډېرو فضیلتونو والا کلمات دي دومره به کافي د نن لپاره والسلام ورحمة الله وبرکاته